د شي چې خوراک به سره کوي هر شی خپل آداب لري د هغه آداب مطابق به خوراک کوي. وایي جلس حاتم وعاصم بعد اداء صلاة العشاء. حاتم او عاصم د ماخستن د لمانځه بعد کښېنستل. په دې کې دې ته اشاره ده چې ماخستن لمونځ وکړه دغه یې مه پرېوځه، ماخستن لمونځ به کوې وینې. وتزع الام الاطعمة على المائده. ډوډۍ چې کوم د هغه د عاصم او حاتم یې بعد وخوري وروسته د ماخستن د لمانځه. نو دوی چې کښېنستل مور یې څه په وکړه سرخان یې ورته هوار کړي. بیا چې سو قدم ابوه من مکتبه وسلم علیهم. پلار یې راغلی سلام یې واچوي. په دې کې دې ته اشاره ده چې مشر به چې راننوځي کور ته بچي شي سلام به اچوي. وقالت هل ادیتم صلاة العشاء. ګوره دا پلار دی، پلار دا ذمهداري د اولاد څخه پوښتنه کوي چې تا لمونځ کړی دی که نه دی کړی. هر لمانځه کې دا پوښتنه د پلار ذمهداري ده، د مور ذمهداري ده، د مشر ورور ذمهداري ده. د کشران څخه دا پوښتنه کوي چې لمونځ کړی دی که نه دی کړی. ولې دغه یې پرېوځي سهار راپورته کوي به یې لمانځه لره یعنې ماپښین سلو مازدیګر سلو ماښام سلو د هر لمانځه پوښتنه به کوي. ویل ته یې د ماخستن لمونځ کړی دی؟ فقال الجميع. دا ټول ویل نعم وینې ول وموږ کړی. فقالت الحمد لله. نو ده وویل چې د الله شکر چې ګور دو لمونځ کړی دی. فجلسوا جميعا حول المائده. بیا دا ګرد کښېنستلو د سرخان شاوخوا. سرخان څه دی شاوخوا کښېنستل. په دې کې دې ته اشاره ده چې ډوډۍ چې دی هغه یو ځای خوري. ډوډۍ چې خوري یو ځای چې ډوډۍ خوري په دې کې برکت ډېر وي وینې الله پاک برکات کوي. بیا ښه ګپ هم کېږي یو بل ته خبرې هم سره کېږي وینې. چکر ناستې دا کله که هندو لکه هندو چکر ناستې بس شفاف جوړ کړه. ابوهم پلار ورته وویلې علم الرسول صلی الله علیه وسلم اصحابه آداب الطعام. پلار ورته وویلې ول نبي علیه السلام چې کوم دی هغه خپلو صحابو ته د ډوډۍ آداب ورښولي دي. ډوډۍ آداب یې ورښولي دي. ګوره دېس معلومېږي چې پلار به دونه قدر علم کړی وي چې هغه خو نو د 24 ګنټې ژوند خدای پر تېر کړي په دې باندې وینې. 24 ګنټې ژوند چې انسان یې تېري دونه قدر علم لازم دی پر انسان باندې. اوس ګور لمونځ انسان په 24 ګنټې کې راځي لمونځ به عزت کوي. دغه فرایض سو واجبات سلو دا رقم غسل پر انسان واجبېږي دا به عزت کوي. دا رقم اودس سلو بیا انسان باندې زکات فرض کېږي. روژه ده دغه د شام انسان څه به کوي دا به عزت کوي. دا رقم خوراک سلو دا رقم ناسته سوله ولاړه سوله دا طریقې کار به ګرد انسان څه به کوي دا به عزت کوي. د علم به حاصلېږي. نو نبي علیه السلام چې کوم دي خپلو صحابه کرامو ته د ډوډۍ آداب ورښولي وو. فلا يقدم الانسان على تناول طعام قبل ان يغسل يديه. اوس اول ادب د ډوډۍ دا دی چې انسان به څه کوي د ډوډۍ مخکې به لاسونه پرېمځي. نو پلار څه ورته ویلې ول یو انسان به هم ډوډۍ مخکې تر لاس پرېمځو نه خوري چې لاس یې پرېمځل بیا به ډوډۍ خوري. ويجلس الجلسة الصحيحة. بیا به دې څه کوي پر صحیح طریقې کار به کښېني. ډوډۍ دپاره ناست دا طریقه صحیح طریقه ده چې یوه ګوډه ماته کوې بله جګه ودرې وینې دا ښه طریقه ده. او دا رقم چادانو ناسته دا چې کوم ده دا منع ده. لیکن عام طور خلک یې اوس ګده په چادانو ناسته خوري وینې. دغه بله ناسته د قسم بې عزتي خلکو ته معلومېږي. نو دغه بله کم چې کښېنوي به د خېټه هم غټېږي. د چادانو چې څوک کښېني دومره قدر چې دی دا به په کار دی چې انسان چې وکړي چې کوم څوک چادانو کښېني نو هغه بیا ډوډۍ چې کوم دی هغه ډېره خوري او دغه چې کوم خېټې هم راوځي. او چې کوم انسان دا ګوډه ماته کړي هغه خېټې بیا نه راوځي. اوس به دې پوه شولاست. نو صحیح ناسته به کوي. ویبدأ طعامه بذکر اسم الله. ډوډۍ چې شروع کوي دغه یې مه پر دغه کېږه پر غورځل که حیوان بس هېڅ ګولې په دغه کوې صرف غاب لاني راغلته به ګوله غاب کېږه ورته به ګوله کې وواله. بسم الله نسته دغه نسته بسم الله وار وایه. او بل به څه کوي یستخدم یده الیمنى. بل دا دی په ښي لاس به ډوډۍ خورې. کار به ډوډۍ به په چی خورې په چپه لاس به نه خورې ځکه ښي لاس چې کوم دی دا د ښو کارو دپاره دی. چپه لاس د چپه کار دپاره دی وینې. ویأکل مما یلي. و ښه کارونه ګورې په لاس باندې دا دی کتاب راکړې خط لیکې وینې. او دا رقم یو شی په پرېنځې وینې مثال اودس کوې نو دا چپه لاس په پرېنځه مخ په پرېنځه وینې دا ښه کارونه دي. پښه په پرېنځه په ښي لاس مې پروا نه لږ ده وینې. اوس چپه لاس چې کوم دی هغه بیا په داسې کې اوس ګوره چې کوم داسې شیان چې هغه داسې خلک یې بد بولي وینې. لکه اوس پزه صفا کېدل سلو وینې. او دا رقم جارو وهل سلو
یا دا رقم یو بل کار چې ته کوور دی مکروه کار استنجا وهل سلو وینې دا په چپه لاس څوک وي دا په چیش باندې وي په چپه لاس او په دغه لاس چې کوم دی په ښي لاس باندې ښه کارونه کول ډوډۍ سوله وینې کتاب سلو خط سلو وینې دا شان به کوم بل به څه کې ولا یأتي بحرکة او صوت غیر مقبول عند مضغ الطعام داسې حرکات په ډوډۍ نه کوي او نه به دی اواز بعضې په ډوډۍ باندې څي بعضې خلک ډوډۍ خوري دا د خولې شړپارې او خلک دا بد کار دی وینې دا رقم شړپارې به هم نه په جوړوي چې د خلکو بیا ستاسو بد وسي او نه به دی حرکت کوي په ډوډۍ باندې څي بعضې خلک خوله وازې نیولې وي ډوډۍ خوري مردار لاسونه دونه غټ نوکان یي څه ډوډۍ ته ګورې د ده په نوکان کې دونه خیرې پرتې وي ونه اوس شوربا چې ته خورې دا شوربا کې د خیرې ګرد بلېږي مردار خوره نو لاس صفا کوه خو دی حرکت به نه کوي په ډوډۍ باندې چې د خلکو هغه باندې خوا وګرځېږي بل ولا یغادر المائده قبل ضیفه نه به پرېږدې سرخان مخکې تر میلمه خپل چې میلمه دې ناست وي وګوره میلمه د پر سرخان سر ناست وي نو ته یې مه کړه چې ډوډۍ وختي پرېږدې که ته موړ یم به د کښنۍ ګوله کوه چې را ساته چې میلمه څه پوه چې موړ سي وینې اوس که ته د کور والا وختي ولاړ سي د سرخانه څخه وینې نو میلمه ناست دی هغه ته بیا بد ښکاره کړي چې یاره هغه وایي دا څونه خړیمار میلمه راغلی دی وینې نو ته به څه کوې ډوډۍ به ورسره خورې تر ساته پورې چې میلمه مړېږي ویدعو فی آخره الادعیة الماسوره په آخر کې به دعای ماسوره وایي منقوله دعاوې څه دي چې نبي علیه السلام څخه کومه دعاوې را نقل سوي دي هغه دعا به کوې بیا هغه دعا به کومه دعا د ډوډۍ ده الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين دا دعا به ووایه ټیک شولو او که ته میلمه ولې د بل چا ده نو هغه ته به څه وایي اللهم اطعم من اطعمني واسقي من سقاني وینې یا الله ته دته خوراک ورکړي چې د ما ته خوراک راکړي وینې اطعم من اطعمني چا چې ما ته خوراک راکړي هغه ته خوراک ورکړي چا چې زه اوبه کړم هغه ته اوبه ورکړي هغه اوبه کړي اوس دا شي شلو دا دعایې به کوي دا ضروري نه چې خامخاسي دا خلک اجتماعي سرخانه ټولینه ګور ډوډۍ وخوړل که غابونه پراته وي مولوي صاحب دعای خیر وکړه نو اوس د مولوي صاحب دعای خیر ضرورت نشته بس خپله دعا وکړي دغه دی دا بعض خلکو لازمه ګڼلې ده چې ګڼلې ده چې نه وکړله بس بیا فتوا یې بدله کړي دا دعا به پرېږدی بیا بس دغه دعا د نبي علیه اسلام دا دعاوې نه دي کړي چې اجتماعي دعا به خامخا کوي ټیک شو بس دا رقم خپله دعا چې کوم په سنت په حدیث کې ثابته ده هغه دعا ورله وکړه وینې دا د اجتماعي دا بیا موږ د ځانه کې راایستلې دا بیا څه دي دا بیا بعض خلکو د ځانه کې راوایستلې چې زموږ بیا کار برابر اوس ګوره ملا چې دعا وکړي د ملا بیا ډوډۍ خره شوله څه شوله خره څه معنا بیا به هر ډوډۍ له بیا دی ولې بل چې کوم د هغه بیا په ډوډۍ کې بیا څوک اجتماعي ده د نورو اجتماعي پر ولاړ وي خامخا بیا کوي ولې په دې وجه باندې که ډوډۍ وله بیا و بیا به ما خلک دی ولې که دی نو پکښې بیا خوش که دی درته وایي که کوم لا درته ویلې چې دا دوه به نه پرېږدي به پوه چې دی لږ کار کې پکښې دی وینې خپل کار کې برابر یا ته دی پر دغه نه دی کتابو کې خو نه دی ذکر دا دعا ښه دی کتابو کې نه دی ذکر دا د ځان د دې دپاره چې ما کار کې برابر یې هلته ډوډۍ به سبا هلته بل هلته چې کوم دی بیا هلته ګرد ډوډۍ نه وي دی به د اجتماعي دعاوې کېږي به خپل کار کې برابر وي اجتماعي دعا ضروري نه ده صحیح دا رقم ګوره د جنازه باندې سي په قبرستان باندې دعاوې سره اجتماعي دعاوې دا لازمي نه دي دا که دغه چا وکړي پروا نه لري خو لازمي نه دي بعضې خلک لازم ګڼي خامخا به کوي خامخا کیسه شو بس کیسه خرابه ده دا رقم ګوره د لمانځه بعد مازدیګر شو سهار لمانځه بعد سي خلک به خامخا تر ساعته نه چې مولوي صاحب ولاړي ځوانۍ کړې اوس د سړي کار یې هغه ولاړېدی سي لمونځ وسلو سلام وسو ولاړېږي کار دې ولاړېږي لیکن دلته بعض د خلک د هغه یا نه به ولاړېږي که دا ولو بس په دې کې د کار خرابېږي ښه دی اوس د ګورې ویشکر الله او شکر د الله به ادا کوي ویحمده عند الانتهاء د الله حمد به بیانې په آخر کې حمد کو نو دغه چې الحمدلله ګوره الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين بیا به څه کوي ویغسل یدیه د ډوډۍ بعد هم لاسې سنت دي ډوډۍ بعد لاس چې دی ډوډۍ بعد هم پرېنځي لاس چې نبي علیه السلام د ډوډۍ برکت دا دی چې سړی غواړي چې زما په ډوډۍ کې برکت راشي نو دی څه وکړي د ډوډۍ بعد هم لاس پرېنځي ټیک شو د ډوډۍ برکت په لاس پرېنځلو کې دی چې وروسته د ډوډۍ وي د هغه بعد به څه کوي وینظف اسنانه بالسواک دغه وروسته چې ډوډۍ وخوړه مسواک دې راواخلي نو خوله کې غوړي مسته ډوډۍ مسته غوښه هم د ډېر شیان خوړلي دي مستې او چټنیانې ګرده غاښونه چې کوم دي هغه وینې دا په دې باندې دغه دا په لړلي نو تر ولاړ سه نبي علیه السلام
سنت دا دی چې مسواک به وایې چې به وایې مسواک د نبی علیه السلام سنت دی نو وایي دا مسواک چې تا ووایي دا غاښونه بیا صفا شي کوم سړی څي چې مسواک وي د هغه غاښونه دومره بیا درد نه کوي موږ اکثره خلک پر غاښ مې درد دی بیا بله ورځ ګولۍ وخوره بیا خوله نه صفا کوي مګرخور دغه یې پرې وځي سهار بیا راپورځي خوله نه صفا کوي غرمه ډوډۍ خوله نه صفا کوي سهار د ناشتې باندې نه صفا کوي بیا نو خوله دونه پړسېدلې بیا نو غاښ وکاږه بیا دونه پیسې پر بیا بل ولګوه اصل شی دی غاښو لګېدلو ضرورت نشته چې وکړه صفایي کوه مسواک د نبی علیه اسلام سنت دی تر ټوتپیسټ چې دی مسواک ډېر بیا دی تر ټوتپیسټ څه دی تر ګوډ ښه شی چې کوم دی هغه مسواک دی مسواک خو د ساده شی دی خلکو خاص باز نه پرېږدي چې مسواک ډېرې فایدې دي بل دا دی تقریبا کتابو اویا فایدې لیکلي دي اویا فایدې لري معده صفا کوي د څه خلکو ستونی چې خراب دا بلغم چې جمع دا ختموي دا رقم خبرې ور صفا کوي چې بیا به سړی صفا غږېږي او بل دا د سترګې تیزوي وینې او بله فایده دا ده دا دغه څه چې اخري فایده دا ده چې مثال تر ګردو غټه فایده سړی مړه کېږي په مرګ په وخت کې به الله پاک دته کلمه د شهادت ورنصیب کړي دا څونه غټه فایده نو دا چې د کتابونو باقاعده پر دې لیکي مسواک دونه فایدې لري وینظف اسنانه بالسواک او دی به صفا کوي د غاښونه خپل په مسواک باندې علینا ان نعود اطفالنا اتباع هذه الاداب وایي پر موږ باندې لازمه ده چې موږ عادت کو نعوده من عادت عادي جوړ کو اطفالنا کوچنیان خپل وینې باتباع هذه الاداب دغه آدابو په پیروي کولو باندې موږ څه وکړو کوچنیان ته دغه آداب ورښیو دا طریقې ورښیو خپل هم عملي کو خپل عملي کو چې ته عملي کې کوچنی خپل اساسي زده کوي که ته کښې تا کوی لاس پرېنځه خپله لاس نه پرېنځې هغه ته بسم الله وایه خپل نه وایه وینې هغه ته په ښي لاس یې خوره خپل په چپه لاس خورې په دا مه کوه نو بیا کښېنې دونه اثر نه پرکوي ته چې خپله دا عمل کوې کښېناستې اورات بسم الله ووایه بیا په ښي لاس وخورې وینې او دغه چې کوم دي دغه آداب ته پر ځای کې په اخر کې دا دعا په زور ووایه وینې او دغه بعد لاسونه پرېنځې مخ ته یې پرېنځې وینې نو دغه آداب چې ته پر ځای کې کښېنې بیا خپله پر ځای کړي او کښېنې ته ورښایه وینې ستا په لیدلو به مې څه یې زده سي څه چې ته په خوله ورته ووایې هغه به مې یو څه چې دی شیان چې کوچنیان ته یې کوې دی یې زده کوي یو څه بیا دی شیان چې ته په خوله ورته ووایې دی یې زده کوي دا به څه کوې دا به دوی ته دا آداب وښیې حتی تتکون عندهم العادات المستحبه چې د دې سره دوی بیا جوړ سي عادي د دې چا د دې عادات مستحبه و دا ښه عادات د دې به دوی عادي جوړ سي